ښاغلي عبدالوهاب وردګ د افغانستان د هوایي ځواکونو له پخواني قومندان سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی وردګ سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. مننه کوم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی وردګ غواړم چې د اسلام آباد په وړاندیز چې له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې له طالبانو سره د واک شریک کړي، ستاسې نظر پرې له ځانه سره ولرم. د پاکستان موخې دلته څه کیدلی شي چې دا راز یوه غوښتنه دې د دوی لخوا څخه هم مطرح شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسې تلویزیون د لارې نه ټولو هېوادوالو ته که په داخل کې د خارج کې سلامونه احترامات وړاندې کوم. مننه کوم. خدای دې شهیدان وبخښي چې د هېواد او د دې ملت په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي. اسلام آباد یا پاکستان د افغانستان په چارو کې اوس مداخله نه کوي. دا چې ایجاد شوی دی خصوصا د 1953 نه یې شروع کړې ده. مخکې د هغو نه خو ډېر کم 1953 نه یې شروع کړې تر اوسه پورې. خو اوس د دې چارواکي یو تعداد وایي چې موږ په افغانستان په چارو کې مداخله نه کوو. یو تعداد اوس دغه وزیر خارجه ابله ځان منکر کړی و او اوس یې نمایانه کړه. دا به ښه وي چې ګاونډیان سیمه ییز هېوادونه د جهان هېوادونه د افغانستان د سولې په باره کې تلاش وکړي، کوشش وکړي چې په افغانستان کې یوه سوله راشي. اگر چې دوی ګټې لري په افغانستان کې، خصوصا پاکستان ګټې زیاتې دي او دی غواړي چې خپلې ګټې په لاس راوړي. که د تحول د 1900 یا انقلاب د 1900 نه پس و که پس دغه نه مجاهدین راغلل، طالبان راغلل، د حکومت شل کاله دلته چې دی امریکایان راغلل، تر اوسه پورې دی غواړي چې خپلې ګټې په افغانستان کې وساتي او داسې یو حکومت راشي چې د دې ګټې دلته وساتل شي او دی هغه خواسته عملي شي. بله، خو اوس مهال څه فکر کوي ښاغلی وردګ دا چې د افغانستان د سولې خبرې که اوس مهال کې په ټپه ولاړې دي، جګړې شدت موندلی دی او پاکستان هم دا راز اظهارات کوي. له بلې خوا څخه په پاکستان کې پر دې باندې کار روان دی چې افغانانو لپاره بیا هم یو شمېر کمپونه ایجاد کړي او د افغانستان وضعیت که چیرته کړکېچن کېږي دوی هلته ځي، نو پاکستان ورته یو ځل بیا پناه ورکړي. یعنې دوه غوروي دوی تر لاس لاندې نیولي. له یوې خوا څخه د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې دا د باید بریا ته ورسیږي، له بلې خوا څخه جګړې لپاره هم دوی چمتووالی نیولی چې د افغان ځواکونو پناه لپاره دوی کمپونه ایجاد کړي. د پاکستان سیاست بیا هم دلته موږ او تاسې څنګه ارزیابي کولی شو؟ همدا د جګړې سیاست مخته وړي یا دا چې نه واقعا پاکستان تر دې وروسته غواړي چې په افغانستان کې د هم سوله وي او باثباته نظام دی وي؟ د پاکستان بکنه غواړي پاکستان سیاست په افغانستان کې د کومې یارو نه د دې ګټې تامین کېدای شي؟ آیا د جنګ لپاره که د سولې کې په جنګ کې منافع و نفع و د جنګ لپاره که زیاته او که نه د سولې که په سوله کې منافع د سولې. خو زه فکر نه کوم چې پاکستان د افغانستان سولې ته ډېر روال یا صادق کوي. دی د رویت سیاست کوي. د افغانستان ملت ته ملامت امریکا ده. امریکا شل کاله ته مخ راغلې وه او دلته ووتله دغه جنجال یې موږ ته پرېښودو. ګوره یو قوي پرابلم مشکل افغانستان ملت ته امریکا پرېښودی. اوس دی مسؤلیت لري امریکایان چې د سولې شرایط آماده کړه. لکه ځان ته یې چې آماده کړ دی ووتل او موږ ته یې د جنګ او دغه ناسور جنګ دغه جنګ یې پرېښودو او موږ د همسایګانو سره په جنګ کې هم د پاکستان هم د ایران د دوه نااهله هېوادونه همسایګان دي چې زموږ په داخلي مسایلو کې د مداخله کوي او خپلې ګټې لټوي. ای کاشکې چې دی کمې ګټې ولټوي. دی عمیق او زیاتې ګټې غواړي په افغانستان کې، هم پاکستان زیات او هم ایرانیان. بله، خو اوس مهال که چیرته د دوی سیاستونه رښتیا هم د خپلو ګټو مطابق په افغانستان کې مخته ځي یا مخته بیول یې غواړي، خو دلته مسله اوس که افغانانو ته راګرځي نو د افغانانو دریځ باید څه وي چې دغه راڅرګندونې ترسره کیږي د پاکستان د حکومت لخوا څخه یا د هم
د کډوالو لپاره د نویو پنډغالو د جوړېدلو مسله راپورته کیږي ځکه چې همدغه افغانان ول چې په بېلابېلو کمپونو کې په پاکستان کې میشت ول د همدغوی له ډلو څخه سربازګیري وشلله بېلابېلې ډلې جوړې شللې طالبان وسلواله ډله هم هلته جوړه شوله او بالاخره افغانستان ته د جګړې لپاره راواستول شوه څه فکر کوئ هغه تیر تاریخ یو ځل بیا نه د تکرارېدونکی چې پاکستان د افغانستان په تړاو باندې څه غواړي او څه کوي بدبختانه د موږ رهبران او سیاسون یوه تجربه ناخلي د پخوا حالاتو نه وقتی چې پخوانی اتحاد شوروي وتل هم هغه د ډاکټر نجیب حکومت پات شو او مجاهدین پات شول هغو هم سازگاری یا سور خواته وانه د جنگ په خوا ډېر زور وکولو اوس هم عین شی دی پاکستان ته دا مطرح نه دی چې دلته په ورځ کې څو افغانان مړه کېږي څو شهیدان کېږي څنګه وطن ورانېږي څنګه موږ د نابودي او د ویراني خواته ځو او د موږ پیشرفت او انکشاف په ټپه ولاړ دی موږ ته لوږه او تنده او ناروغي رادغاره ده د دوی په غم کې نه پاکستان خپلې ګټې لټوي خپلې ګټې په خپلو اجنټانو کې خپلې ګټې په خپلو هغه تربیه شوي خلکو کې دا اوس هم دلته په خود په دې دولت کې هم بعضې خلک روان دي د دغو په نفع باندې کار کوي او فعالیت کوي او وخواته خو طالب هغه د پاکستان حمایه کوي تجهیزوي او تعلیم تربیه کوي مالی و معنوي ټول شیان دغو خانه دي نو پاکستان خو دغه زحمت و تکلیف د دغه پیسې دغه سرمایه گذاري چې په دې خلکو باندې کړې ده د دې نه خو باید ګټه پورته کړو او خپل مقام ته خو باید ځان ورسوي اوس مهال که چېرته رښتیا هم دلته موږ او تاسې عملا د جګړې په حال کې یو د افغانستان ګاونډي هیوادونه دی دغه راز د افغانستان د چارو په اړوندو مسایلو خپل نظر څرګندوي نو طبعا د دوی ملي ګټو ته په کتو سره یو دریځ غوره کیږي او څرګندیږي آیا د افغانستان د سولې او ثبات کې د پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ګټې موږ او تاسې په خطر کې لیدلی شو چې دوی ورته زړه نه ښه کوي یا دا چې نه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو مقتدره حکومت موجود وي ځکه چې په راتلونکي کې ممکن همدغه افغانستان ځان لپاره یو درد سر یادونه وکړي څه فکر کوي چې اساسي مسایل څه دي چې د دوی ذهنیتونه په تیرو څو لسیزو کې بدلون ونه مونده او بالاخره د افغانستان جګړه د خپل په خیر بولي که موږ دغه پخواني تاریخ ته وګورو وقتی چې انګلیس په افغانستان کې شکست وخورد پس دغه نه هم ګاونډیانو او خصوصا د منطقې هیوادو په افغانستان کې زیاته مداخله کوله او دلته دا هیواد اتفاق و اتحاد ته یو قوي دولت یې نه پرېښودو او تاسو خو ولیدل چې امیر امان الله خان وتښتېد آخر پس د اتحاد شوروي نه چې شکست وخورد بیا هم دغه ګاونډیانو او د سیمه ییزو هیوادو په افغانستان کې نه غوښتل چې یو قوي با اتحاد او اتفاق یو حکومت دولت راشي هغه د تاسو ولیدل چې ټیکه ټیکه پارچه یې کړ ټوټې یې کړ او د موږ یو مسلح قوا چې په منطقه کې اظهار نه درلود نابود یې کړ اوس هم چې امریکا وتلې ده دغه همسایګان او سیمه ییز هیوادونه خپلې ګټې لټوي نه پرېږدي چې افغانستان کې یو قوي یو اتحاد با اتفاق حکومت راشي او دلته د دې ګټې دلته عملي نه شي او د دې لاسونه لنډ شي په حیث د یوه ورور په حیث د یوه ګاونډي په حیث د یوه سیمه ییز هیواد دلته روابط ټینګ کړه دی نه غواړي په افغانستان کې داسې دولت راشي چې هغه قوي وي اتحاد او اتفاق ولري او د خپل هیواد د بهبود په خاطر باندې فکر وکړي او د دې ګټې دلته منافع دلته محدودې شي دی نه غواړي بله خو اوس مهال که چیرته د دوی ګټې دلته محدودېږي نو طبعا که چیرته موږ او تاسې ډیپلوماتیکې اړیکې د دوو هیوادونو ترمنځ ارزیابي کوو یا یې ګورو نو په بېلابېلو برخو کې هر هیواد لري چې له هر چا سره تړونونه ولري راشه درشه ولري او نیک روابط ولري نو افغانستان هم د دغې چارې غوښتونکی دی خو دا چې ګاونډي هیوادونه ورته غاړه نږدي یا هم نه غواړي چې دغسې یو وخت رامنځته شي چې حساب و کتاب دلته برابر وي او بالاخره یو مقتدره نظام سره د دوی په راتلونکي کې په افغانستان کې مخامخ وي نو اوس مهال کول څه پکار دي چې د دوی ذهنیتونه که چیرته موږ تاسې اړول غواړو مثبت خواته څه باید وکړو او څوک یې کولی شي افغانان اتحاد و اتفاق یووالی او یو غږ
د هېواد په خاطر او د دې وطن د دې ملت په خاطر. ګوره دغه روابط چې د همسایګانو د سیمه ییزو هېوادو د جهان د هېوادو سره ټینګېږي یا نیسي، دا دولتونه یې نیسي، نه اشخاص و افراد. وقتی متاسفانه بدبختانه د موږ ډېر ته دولت هم دی، اشخاص و افراد هم روابط ټینګوي. ګوره په داخل د هغه کې کابل کې په داخل د کابل کې نماینده روان دی د پاکستان سفیر ته مخ کړی دی وړي یوه قمندان ته. په داخل د کابل کې په پایتخت کې ته اطراف خو پرېږده، ولایتونه خو پرېږده، پس دلته موږ د ملت ګټې مد نظر ونیسو، د هېواد ګټې مد نظر ونیسو، نه شخصي خپلې ګروهي تنظیمي سمتي ژبني دا ګټې نه. اتحاد و اتفاق، قرباني ورکول او ځان منصوبول چې زه د دې وطن غړی یم، افغان یم او په دې وطن مې زړه سوځي او د پردي هېوادو د باندنیو هېوادو ګټې باید مد نظر ونه نیسي، خپلې ګټې مد نظر ونیسي. بله، خو اوس مهال دغسې یو ذهنیت موږ او تاسې په خپله افغاني ټولنه کې لیدلی شو چې دوی د یو واحد لیدلوری وړاندې کړي او بالاخره که چیرته د ګاونډیو هېوادونو یا نورو هېوادونو لخوا د افغانستان د چارو په تړاو اظهار د نظر کیږي نو یو کلک ځواب د دوی ته ورکړلی شي، ځکه چې تل افغان حکومت که چیرته یادونه کړې ده د پاکستان لاس د طالبانو تر شا لرل تایید کړي دي او عملا د پاکستان د پوځونه د افغانستان ځواکونو سره په جګړې کې یادونه کړې ده، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي او نړیوال هم له دوی سره چې کوم روابط او اړیکې لري، باوجود د دې چې دوی په افغانستان او یا هم د سیمې هېوادونو لپاره ترهګر روزي استولي دي، خو بیا هم په سترګې پټې کړي دي. نو څه فکر کوي چې پاکستان دلته څه ډول یو سیاست څخه کار اخلي چې نړیوال یې هم په وړاندې چوپه خوله پاتې دي او د افغانانو غږ هم څوک نه اوري؟ ولی پاکستان یو ډېره کلکه او قوي رابطګیري لري په دا هېوادو کې، په دا نورو هېوادو کې روابط ډېر کلک دي. موږ په خپل مابین کې بې اتفاقي یووالی نه لرو، بې اتفاقي لرو، لیکن د هېواد د ګټو په خاطر باندې، تمامیت از استقلال په خاطر باندې باید موږ یو آواز وکړو، یو آواز. پاکستان موږ متاسفانه د موږ رهبرانو او سیاسیونو تر اوسه زده هم نه کړ، نه د همسایګانو نه زده کړ، نه د سیمه ییزو هېوادو نه زده کړ، نه د جهان د هېوادو نه زده کړ. اگر چې دوی په نورو هېوادو کې تاثیرات تاریک کړي دي، لیکن یو شی دی چې د یووالی او دغه اتحاد و اتفاق نه دي زده کړي، تنها تاثیرات کړي دي، دا یې زده کړي نه دي چې څه رقم موږ د هېواد او د دې ملت په خاطر باندې یووالی او اتحاد و اتفاق وکړو. موږ زیات مغروره یو، خودخواه یو، یکتاز یو او هر شی د ځان د خاطره موږ ګڼو. که موږ د هېواد او د دې ملت په خاطر باندې د خودخواهي او یکتازي نه تېر شو او ولاړ شو د یووالي او اتحاد و اتفاق خواته، بیا به همسایگان هم موږ ته وګوري چې والا د افغانان خو اتحاد و اتفاق لري، خو موږ به اتفاق کوو، متاسفانه بدبختانه به اتفاق کوو، یو په دروازه وځو، یو په کړکۍ وځو، یو د چت سوری کوو، د چت نه وځو. پس اتحاد و اتفاق د دې مزرعې د حلولو په خاطر باندې ډېر مهم دی چې موږ اتحاد و اتفاق ولرو، یو اجماع سیاسي ولرو، یو اجماع سیاسي او په یوه مرکز باندې راټول شو او د دې هېواد د ګټو نه باید دفاع وکړو، غږ کړو سیمه ییزو هېوادو ته، د همسایګانو ته او جهان ته چې موږ اتحاد و اتفاق لرو د دې هېواد په خاطر باندې. پس په دې اساس باندې موږ کولی شو د خارجي لاسوهنه کمه کړو. که نیم داسې به وي هم به پاکستان، هم به هند، هم به ایران، هم به عربستان سعودی، هم به چین، هم به روسیه، هم به امریکا، هم به نور هېوادونه د موږ په هېواد کې خپلې ګټې لټوي او موږ به په جنګ اچوي. بله، خو ښاغلی وردک، اوس مهال که چیرته نړیوال سرتیري هم له افغانستان څخه د وتو په حال کې د امریکا په زغرده څو ځلې د دې یادونه کړې چې موږ هم که افغانستان ته راغلو نو ملت جوړونې لپاره نه وو راغلي، خپلو اهدافو ته مو لاسرسی پیدا کړه او نن ورځ له افغانستان څخه وځو. یعنې دغه چاره څومره رښتیا هم یو غوڅ پیغام وړاندې کوي افغان حکومت لپاره چې رښتیا هم ملت جوړونې لپاره که نړیوال کار نه کوي یا یې نه ده کړی نو خپله باید دلته لاس په کار شو، دغسې یو واحد لیدلوری رامنځته کړو، خپلمنځي اختلافات له منځه یوسو. اما بیا هم دلته زموږ سیاسیون چې پاشلي دي، د پاشل کېدو دلایل د سیمې استخبارات بللی شو یا دا چې نه په خپله نفس کې افغانان نه غواړي چې له ځان څخه یو څوک پورته وبولي او بالاخره ټول وایي چې زه یم.
دا یو پیغور دی د افغانستان ملت ته، د افغانستان سیاسیونو رهبرانو ته یو غټ پیغور دی. باید دی د خودخواهی یا تازی نه تیر شي او د خپلې ګټو نه تیر شي او د ملت او د دې هېواد ګټې مد نظر نیسي. خو دا په خپله امریکا ته هم یو پیغور د موږ د خوا نه دی چې وروره ته امریکا چې دلته راغلی وې د څه شي لپاره راغلی وې؟ هغه درې تعهدونه دي چې کړي وو هغه د کومې عوامل کوو؟ نه د مواد مخدر کوو، نه د توریزم کوو او نه د ښه حکومتداري. دا درې واړه د یو د کړی وي موږ ته یې نمایانه که موږ به یې نه وینو او موږ به یا نه په پوهېږو. راغله چې ته راغلی یو طالب و، هغه طالب په خاطر باندې راغلی هغه اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا کړو. دغه داعش چا پیدا کړو؟ د تا نه مخکې خو نه و امریکا چې ته راغلی وې. اوس د داعش او د القاعده او د دوو د ډلې چې په افغانستان کې دي د دوه ځواب څوک وایي؟ دا د امریکا نه موږ پوښتنه کوو چې دوه ځواب څوک وایي چې ته اوس موږ ته وایي چې موږ زه د ملت سازي دپاره نه وم راغلی. صحیح ده، دا پیغور د موږ منو، دا اشتباه موږ منو، لیکن ته دې خپل اشتباهګانې ومنه، ته دې خپل اشتباهګانې ومنه چې تا څه اشتباهګانې په افغانستان کې کړي دي، په هغو ته هم قناعت وکړه. موږ قناعت کوو چې موږ اتحاد او اتفاق نه لرو، موږ مغروره خلک یو یا کتار خودخواه خلک یو، موږ اتحاد او اتفاق نه دی راوستلی. همدا بې اتفاقي د موږ ده چې د وطن هم په دې حالت ته رسېدلی دی. بله، خو اوس مهال ستاسو په نظر که چیرته غواړو له روان وضعیت څخه ووځو، د سیمې هیوادونه بالخصوص ګاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې مداخلې نه کوي، موږ څنګه کولی شو له دغه وضعیت څخه ووځو؟ حال دا چې د نړیوالو ملاتړ بیا هم په بېلابېلو برخو کې له افغان حکومت سره موجود دی، خو یو څه ده چې تر ډېره د افغانانو لخوا څخه د نیوکې په سترګه کتل کېږي، هغه دا دی چې هغه څه چې افغانانو غوښتل په تېرو 20 کلونو کې ونه شول. خو اوس مهال که نړیوال وځي او خپلې مرستې او همکارۍ له افغان حکومت سره دوی دوامداره یادونه کوي، نو تمرکز باید پر څه باندې وي؟ ما خو پیشم درته وی چې تمرکز په اتحاد و اتفاق یوواري باندې، یو خودخواهی یا کسازی نه به تیر شو. دا به نه وایو چې زه یو من یم، بل به وایي چې زه یو من یم. د یو من نه به تیر شو. افغانان ټول یو منی دي، نیمنی نشته دی. که پښتون دی، که تاجک دی، که هزاره دی، که ازبک دی، که د نور قومونه ټول یو منی دي. موږ نیممنی نه دی کې پیدا کړی. دې نه به تیر شو. یو نور به دغه ضدیت تعصبات کم کو، هم شبنی تعصبات، هم سمتی تعصبات، هم مذهبی تعصبات. دا د دوه. درېیمه خبره، دغه تعصب چې ما په کوم هېواد کې تحصیل کړی دی دغه به هیر کو. موږ به وایو چې موږ په افغانستان کې تحصیلات کړي، د افغانستان د خدمت په خاطر او د دې هېواد د خدمت په خاطر باندې. دا تعصبات به ایسته کړو، د شرقي او غربي او د آسیا میانه او آسیا جنوبي او دا تعصبات زیات دي. او ټول یو عدالت راشي، یو انصاف راشي او ټول ته په یوه سترګه په عمل کې، نه په گفتار کې. په گفتار کې موږ یو څه وایو، په عمل کې موږ بل څه کوو. او ټولو ولایتونو ته باید په یوه نظر وکتل شي او په وس اندازه باندې کومک وکول شي او موږ په ځان باندې قومونه اقوام راټول کړو. دغه اقوام د فاصله زیاته شوې، د فاصله باید کمه کړو او ځان دیوالونه تاو نه کړو، د چا غږ وانه وړو، د چا پیشنهاد وانه وړو، د چا وړاندیز وانه وړو، د چا انتقاد وانه وړو او تنها دا وایي چې موږ پوهېږو په هر شي. جمال کمالات زه یم، موږ یو او په نور څوک نه پوهېږي. دا باید دوی ته باید مد نظر واچوو. که نه وي داسې حالت به راځي که په ورځ کې 200 تر 600 حتی بعضې وخت 700 بعضې وخت هم 300 موږ انسانان د لاسه ورکوو او د دوی مسؤلیت دغه ته فکر وکړو چې آینده د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی. تاریخ د چا په باره کې نوشته کېږي. تاریخ قضاوت کوي، تاریخ داسې نه دی، تاریخ موږ غوندې ویده نه دی. تاریخ یو وخت قضاوت کوي چې چا غفلت وکړو، چا خودخواهي وکړه، چا یکتازي وکړه، چا اتحاد و اتفاق رانوستو، چا د ګډوډي راوسته او چا د حکومت دغه دولت د هېواد د خرابي خواته یوړو. دا تاریخ قضاوت کوي یو وخت. ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مو ودان ښاغلی وردګ.
مننه تاسو نن کوم مننه کوم. درنو لیدونکو، ښاغلی عبدالوهاب وردګ د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان و چې د روان امنیتي وضعیت او همداراز د پاکستان د وړاندیزونو په اړوند چې طالبانو سره د حکومت تقسیم شي راسره بحث او خبرې اترې درلود.